الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون درشم سفارة. زمنګ سبق د نننې د صراط مستقیم په بابت هغه کی تفسیر د سورۃ الکافرون دی. کافرون د تمامو کافرو چې کم عنوانو زمنګ د نبی سره دا غي اختلاف زمنګ د نبی سره د هغه جوابات الله په دې صورت کې ذکر کړل دي. اول معنی د دې سره قل اے پیغمبر یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون تاسو چې د چا عبادت کوئ زه د هغې عبادت نه کوم ولا انتم عابدون ما اعبد او د څه چا چې زه عبادت کوم تاسو د هغې عبادت نه کوئ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا او زه نه یم عبادت کوونکی ما د هر هغه شي عبدتم چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوئ د هغه ذات چې زه عبادت کوم لکم ستاسو د فار دینکم ستاسو دین ولی دین او زما د فار زما دین. د صراط مستقیم سره د دې تعلق سره د اولیات ساتي د دې تعلق د صراط مستقیم سره د چې دولاري دین په دې کې به یو لار ټیک دانش کېده چې د کافرو لار تم ټیکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار تم ټیکوي د نبی علیہ السلام لار ټیک ده. دا صراط مستقیم د جنت تزي دا حقیقی لار ده. د دې په مقابله کې کفارو چې کملاري د ځان جوړی کړل دي کفار چې په کملار روان دي هغه ټول لاري غلطي دي. خو که د هغې یو میشن دی د مسلمانانو په خلاف چلی هم غلط دی. لکه نن سبا زمونږ سکولونو ته د زنانو د نارینه یو ځای تعلیم دا د کافرو څه ذاتي خواهش نه دی دا د اسلام په خلاف یو سازش دی. او بیا خلکو ته د خلکو په نظر کې علما بدنام ځکه دین چې تاوري د رسول الله زندگی چې اوري هغه به تر عالم نه اوري نو علما بدنام کې په مابین کې دیو اسلام صرف په لوپټه کې خو دی دیو اسلام صرف په حیا کې خو دی سو کوئی دیو اسلام صرف په ګیره کې خو دی اسلام په ګیره کې نه دی. ها دا ګیره چې دا په اسلام کې ده لوپټه په اسلام په لوپټه کې نه دی دا لوپټه په سرول په اسلام کې ده. اسلام په بورقه کې نه دی دا بورقه په اسلام کې ده. هغه دور خلکو خزي دیته روغ انسان نه وای ننم د چین نظریه ده چې خزه پوره انسان نه دی په دې کې نیم روح دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی او شریعت د الله راوړو خلکو ته وخود مور یو خزه ده یو خزه ذات الله جل جلاله د دې د خپل لاندې جنت اخو دی ان الجنه تحت اقدام الامهات جنت د مور د خپل لاندې کمی زنانه ته چې خلکو به د حیض په حالت کې د سپی په نظر کته د هغه زنانن رسول الله علیه السلام د جنت بنیاد جوړ کومه زنانه به چې خلکو اتولس سړو ورسره زنا کول هغه زنانن نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنت بنیاد جوړ کو بیام زمونږ ایمانونه دی اتورسید چې موږ د رسول الله د مخالفینو منل منګه تابعداري د شیطان شروع کړ
صرف اور صرف کامیابی الله په خپل دین کې خودی ده او هغه دین هغه د حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها په شان زنانه غیرت د سړی خاصه نه ده. سمیہ چې کله اسلام قبول کو ابو جهل ولخپی په اسونو پسې وخانو پسې وتړلی وی پمینځ دوه ټوکړې کوي د زمنګ دین پرې خو د زمنګ لار پرې خو دا منګ چې کوم بوتان عبادت کو دی هغه پرې خو دل. سمیہ له چخپی په وخانو پسې وتړلی په جړا شو. ابو جهل ویل خپی پلان یې کې د شي د دې ځل کې راحم راغ کې د شي د محمد د دین ناولې دلی. سمیہ رضی الله تعالی عنها فرمایل جالم په دې نه چې زما جسم به دوه ټوکړي شي زب دې باندې جالم چې کاش زما په وجود څومره اختان دي دومره زما ساګانی وي هر سامي د رسول الله د فار قربانوله. اسلام دا غزنانه بیا خلک خزنانه دا اعتراض کوي اسلام موږ ته پورا حق نه دی را کړی. دراصل نن سبا د سکول یونیورسيټي یا دغه شان د بعضی آزاد ذهن خلکو سوال دار اسلام کې موږ ازادي غواړو. یو ازادي د کفر نه ده هغه اسلام راوست او یو ازادي د دیو आवाज ده چې موږ د اسلام نه غواړو. زمونږ د ملک فوج زمونږ د ملک پولیس هغه خو یو موټر سایکل والاله په دې پرچا ور کوي چې ستا په سر هیلمټ ولی نشتا لیکن کچرته فرچا په دی وی چې یو زنانی په سر فرده په بازار کې ولی نشته د دې په سر برقه ولی نشته. دا به اسلامو چې په برقه باندې فرچا وي دا اسلام نه ده دا قانون نه دی چې په هیلمټ باندې پرچا ده. هیلمټ کې د انسان د جان حفاظت دی خد چور کی لیکن اولنې قدم چتول د رسول الله او د الله د دین د پاره پکارو. برحال دا زه د تفصیل دومره نه ده زما تقاریر او بیانات هغه ملاویږي. زنانو ته اسلام د ټولو نغټ حق چې ورکړل دی په دې باندې زما بیانات موجود دي. دومره وکي د بچی تربیت ستاسو په لاسو کې پروت د معاشري راټولن ستاسو په لاسو کې پروت دی. اصل نه چې سبا په قیامت کې تاسو اعتراض کوئ چې مونږ ته چا ویلی نو مونږ تاسو ته وی د دې اسلام حفاظت وک ستا د خېټې نه الله هغه بچی پیدا کولی شي چې هغه دنیا بدلولی شي. تعالی الله دومره لوی ملکه درکړل ده چې ستا د خېټې نه بچی پیدا شي د دنیا شکل و صورت بدلولی شي. لہذا د بچی تربیت د ابتدا نه په اسلام وک بچی ته قرآن وخایا بچی ته د محمد تعلیمات وخایا بچی ته د صحابه زندگی وخایا د فلم فزې ورته د عالم بیان وخایا لور ته د میک اپ فزې باندې د سټایل فزې باندې د عائشې زندگی وخایا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها زندگی ورته وخایا. معاشره په خپل ټیک شي. اسلامی معاشره کې فایده د مور او د پلار ده. که بچی د مغرب او د انګریز نه متاثر شو نو څنګه چې په فرانس کې اولډ مین ورته وي مور او پلار چې کله بوډاګان شالته ویسي او د میاشتې 10,000 روپۍ ورکوي هغه اولډ مین ته او مور او پلار یې هلته ناست او ډېرې ویډیوګانې موږ داسې وکتې ډېرو خلکو نه موږ واورېدو چې هغه مور او پلار بیا هلته جاړي او جړا صرف په دې وجه باندې کوي وایي چې زمونږ خو د بچي سترګې لیدل ارمان زمونږ خو د لور سترګې لیدل ارمان موږ چې بوډاګان شو هغې موږ دې زګین ته راوړو. د مغرب دغه تعلیم دی د انګریز دغه تعلیم دی چې مور پلار بوډا شي دا ټخ ټوخ کوي مور پلار بوډاګان شو اولډ مین ته ویس
اسلام تعلیم دا دی چې ډیر غټ بدبخت انسان چې ستا مور او پلار بوډاوالی ته ورسید او تا صرف اوف کلماغي په مخ کې ویل او د هغې زړه ته تکلیف ورکړو. اسلام تعلیم دا دی چې ډیر غټ بدبخت دی چې د مور او پلار زندگی دی ولید او په دی باندې د ځان اونه باخو. بس وایا آیا په اسلام نه راتلو کې اسلام ختمولو کې د مور پلار پیدا ده او که نقصان دی؟ د مغرب د تعلیم کې په ای بی سی کې په دغه فضولیاتو کې د مور او پلار پیدا ده او که نقصان دی چې په اخر عمر کې وفات کېږي ستا بچی ستا مخې ته موجود نه ته وفات کېږي ستا لور ستا مخې ته موجود نه او ټلیفون وشي اولډ مین کې د مور او پلار وفات شوي دي پسې راشه تا اوچت کی تا اخري وخت کې خپل بچی نه ویني خپله لور نه ویني. دا د اسلام نه د دورۍ د لرې کېدو سبب دی. لہذا موږ صرف اور صرف د الله عبادت به کوو د الله حکمونه به منو د الله د دین تعلیم به هم کوو. د کفر د مغرب کافر چرته د انسان دوست نشي کېدی. دا دوکه کې ملویږي امریکا کې انسانیت د سره نشته دروغ دي. امریکای چې کله په افغانستان حمله وکړه زمونږ استادان زمونږ مشران په کې هلته جیل شیخ رحم الله حقانی فرمایي په دیو کې دومره انسانیت نه و چې زما وجود دومره وهلی زما سترګې هغې نظر تلی زما لاسونه به یې وهل زه به یې له غل کمرې ته واچېلم بستره نه وه وایي خوراک به یې رال د اوبو سره که ډوډۍ به نیمه یې راوړه په 3 کسانو به یې تقسیم کړه. دغه انسانیت دا په ظاهر تاسو ته ښیي په پټه دننه دا د مسلمان د اینو خونخواران دي او الله قرآن کې وایي دیو دوستان مه جوړوئ ته د ده څه په جسم مال کې برابرې په هغه ټیم کې د ستاسو دوستي کوي خو کله چې د ده طاقت او وس بره شي د امریکې کوشش د فرانس کوشش د غیرو کوشش دا ټول زمونږ د نوجوان نسل د اسلام نه د اړېدو دپاره دی. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث دی ګیره غټول بریتونه کټ کول. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن عمر د نبی علیہ السلام نے روایت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و فرمایل خالف المشرکین. وس د دې حدیث د قل یا ایها الکافرون سورت سره یارانه او ترتیب د سده التم د کفارو سره د دشمنی حکم دی کوم دی خالف المشرکین د مشرکانو مخالفت وکي. وفر اللحا ګیره غټه کوي واحب الشوارب او بریتونه کټ کوي. وکانه ابن عمر د صحابي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې اذا حج کله به چې د حج کا او اعتمر یا عمره به کبله قبض على لحيته نګیره به په موټي کې ونیوله فلما فضل اخذه چې د موټي نه به کومه زیاته واغه به واغسته یعنی کټ به کړه. د موږ اهل سنت والجماعت احناف دیوبند په نسبان ګیره یو موټي پوری پرې خودل او د دې نه چې زیاتش د هغې کټ کول جایز او سنت ګیره د نبی علیه الصلاة والسلام ګیره پرې خودل خو واجب دي. البته سنت ګیره یو موټی نمره ده چې انسان ته په اجر ملاویږي. نور ګیره کټ کول دا په خپل ځای ګناه ده او ګیره خریل په خپل ځای ګناه ده. کټ ګیره هم د اسلام دستور نه دی چې د موټی نه کمی او د موټی نه زیاته د خوارجو په باره کې راځي چې د دیو ګیرې به ډېرې غټې غټې نامو ته رسېدلي. ها بعضې خلک یو سوال کوي چې زما ګیره خو شته. البته زما ګیره
موټی نمره نه ده او زه خرومم نو د دې ګناه به د دې د حد مطابق د خریلو ګناه ډیره لوی ده 1,40,000 تمام انبیاء په مخ مبارک باندې ګیری وي او د 1,40,000 تمام صحابه په مخونو باندې ګیری وي او دا قاعده ده چې په دنیا کې کله تحقیق وکړي شي نو په تمام مرد حضرات سړو کې د ټولو نه خیسته انبیاء راغل او د هر نبی ګیره وا او د ګیری استهزاء ولا وخل دا کفر ده ګیری والا پس خندل کفر ده نن سبا بعضی خلک وای چې که ګیره پریدم خزه بسوک راکی د الله بنده دغه غوړ مخ نه زه خو هغه خزه ته خزنه هم چې هغه د بیګری سواده کوي وجه ستا په مخم ګیره نشته او ستا د خاون په مخم ګیره نشته ګیره پری دی خپل خاوندانو ته ټولي زنانه وای چې ګیری پری دی خپل بچو ته وای بچیا ستا په مخ به ګیره ډیره مزه کوي د ورکوټی والی نو ورته وای داغه په ذهن کې به یو نقشه جوړ شي ورته به پته ولګي او ګیره به پری دی ورځ د قیامت باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل او صورت کې را روان زمونږ د نبی په مخ به ګیره الته بیا پته ولګي چې ګیرو والا سه کوم رویه ده او چا چې ګیری نشته دا غو کوم رویه ده خو د میندو غلطی ده بچی ته وای بچیا مخ ګیره م پریده ببر بخکار افسوس خبره ده تاسو چرته ګیری والا یو تصویر مخې ته کې یو بي ګیری صحیح په توجه زنانه ورته وګورئ ان شاء الله پته به تاسو ته ولګي چې الله خایس پس کې خو دی عقیده الله تعالی د ذات په اعتبار سره الله د صفات په اعتبار سره او الله په نومونه کې څوک شریک ول دا غسره دا شرک دی د الله تعالی په ذات کې د الله تعالی په صفاتو کې د الله په نومونه کې دا غسه څوک شریک ول شرک دی ذات د الله ليس كمثله شيء قرآن وي د الله د ذات په شان هیڅ څوک نشته دا غزات ټول دنیا محیطه کړه د هر شي علم دا غسر د الله صفاتو کې علمونه دي باران پته الله ته ده د غم راتلو پته الله ته ده خوشحالي راتلو پته الله ته ده دا د الله صفات او مونږ وایو کارغه په کور راغی دا شرک دی مونږ وایو خیسترګم ورفیدا پیسې راځي دا شرک دی مونږ وایو ګس سترګم ورفیدا دا شرک دی سترګي برافي سترګي رپیدو لدی کارغان به ګرځي په کورونو د دې خبرو نزان وساتئ چې د کم شي اجازت شریعت کې نه ملاويږي اما کوي دا موای په دې ټیم کې جارو کول سپیرتوب دی دا شرکونه دي د رضانه پالونه جوړول دی او دا پالونه غلط دي د چا لاس کې دوه کرخې تل دي به دوه خزي کې دا شرکونه دي نو د الله سره په ذات کې شریک مکوي د الله په صفاتو کې دغه سره شریک مکوي او په هغه اسماء کې د الله سره شریک مکوي چې کوم شي زونه الله د خپل ذات د الله د ذات والا دي او د صفاتو د پاره مخصوص کړي سي د بندګانو د بندګۍ علامتونه جوړ کړي خلکو کده بندګانو د پاره د بندګۍ کوم علامتونه جوړ کړي دا شرکیات دي ځان تی بچ کی د شرک سو صورتونه دي د الله په ذات کې شریک جوړول لکه عیسایان او مجوسیان چې هغه د دوو یا د دوه نه زیات خدایان جوړ کړل د مجوسیانو خدایان درې دي د عیسایانو خدایان هم درې جوړ کړل دي دا د الله سره په ذات کې شرک کول دي چې دی عیسی ته د الله زوی وي مریم ته د الله لور وي دویم
د غیب هغه خبرې کول چې په قران حدیث کې صراحت راغلی چې الله یې پیژن د الله نه علاوه څوک نه پیژن او ته چې دا بنده کولای شي او دا غي پته صرف الله تعالی کا یو سړی وایي چې پلان کې کستا د دې خبرو پته ده چې سبا به څه کیږي قیامت به کله راځي جبريل به کله راځي زه به په آسان الفاظو کې داسې ویم چې خلک وایي پلان کې ډاکټر ته پته ده چې د دې پلان کې ډاکټر هغه دا بیماری لري کولای شي نه بلکې پلان کې ډاکټر هغه الله د علم ورکړل دی ان شاء الله ور سوای چې دا پلان کې ډاکټر په علاج سبا الله تعالی شفا درک ان شاء الله لفظ مفرد اسنه چې د خلینم شرکی لفظ وخیږي او په دغه ټیم کې د معافینا توبین مخ کی تاسو ته مرګ راش او د شرک معافی چې داغه په یو صورت کې نشته زنا به الله معاف کی مونږ دې نه کړه معاف به کی شرک نه معاف کوي دریم قسم د شرک دی په یو بنده کې تصرف قدرت چي دی دا د الله عطا ده دا منل چې دا بنده علم شوی دی دا الله علم کړل دی دا ډاکټر شوی الله علم ډاکټر کړل دی دا انجینیر دی الله انجینیر کړل دی دا معذور دی الله معذور کړل دی دا منل چې دا د الله د ارادې نه بغیر نه چاته نفع ورکول شي نه نقصان چې د الله اراده وشي د ډاکټر علاج به کامیاب شي د الله اراده نه د ډاکټر علاج به نه کامیابیږي دغه شان رکوع سجده وغیره دی افعالو کې دا بنده تکول دام شرک شاته ټیټېدل د تعظیم په تور باندې چا تخکته کېدل دام شرک دی تعظیم په تور باندې نه کې د عبادت دې ته فسقیه شرکیه وایي په مخلوق کې هیڅوک د الله په ذات کې نه شریکول او که څوک شریک نو دا شرک دی او کوونکی مشرک شي الله دې مونږ په امان کې سلورم دا داس فرایض سنت او مستحبات سلور فرض دی په داس کې قران یا ایه الذین آمنو چې دا سلور فرض یو سړی ادا کوي مونږ کې مونږ کیږي البته سنت مستحب نه پری دی بار بار که چرته وزري بیا دی پری دی خیر کم دی فغسلوا وجوهکم مخنزل د یختو د مقدار نواله د یعنی د زنی د یخت پوری د یو غوږ د پوسقینه بل پوری دا د محدود دي دا انزل فرض دي دویم مټي د سنگلو سره انزل دریم د سر د سلورمی سي مسه کول داغه صورت کې د سلورمی سي مسه کول چې کله وزري باقی د ټول سر مسه وکینو فرض زم پکرال سلورمی سم پکرال او چې د ټول سر مسه وکي په سنت او عمل امراغه سلورم خپینزل دا پاودس کې لازمی دي که یو مونه کې نو منځي نه کیږي دا اودس د فرایض پر کېدو د پاره دوه شرطونه دي دومره وب په دې جسم په دې سلور اعضاء باندې بیول چې قطرات لاندې زی صرف لمدول لازم نه دي سیاسي غوړ کې دغه شان وب په جسم باندې کچر تسرو کاوټي پټي نو پاودس بیا خو خیر دی او کدا رکاوټ نه کله چا پلاسونو باندې مثال ناخونی پالش دای نو داس به بیان کیږي د سی رکاوټ به تاسو په خپل نوکانو به دغه پالش او ناخوندانه وخی دله نکریز ورکول پکار دله پالش یا دغه شانتی دا پالش پینټ ناخون دا ناخون ورته څه شیزونه ورته
معنی نومیر دی دا چې په ولګي د دین او بنزي لاندې نو دا به لري کوي دا شی زوره بنه لګي دې سوداس نه کی دا اودس دیار له سنت دی نمبر 1 نیت کول په شروع نمبر 2 به شروع کی بسم الله الدرم دوانه لاسونه انزل نمبر 4 خلی توبه چیل نمبر 5 پوزي توبه چیل نمبر 6 مسواک کول نمبر 7 په ګیره کې حلال کول دا سړو د پاره دی ګوتی پکې ورنه باسي نمبر 8 هر عضو چې د انسان لکه مخ مټي خپي درې ځل انزل نه هم یو بار د پوره سر مسح کول یو پیر دولسم په ترتیب ساو دس کول دیالسم فیدر فیو دس کور دا نه چې مټ دی وچو بیا ګرځي او دوه مټ بیا روسته انځي اگر چې او دس بیا هم کی سنت په ترک باندې لیکن د رسول الله طریقه دا نه و موږ له پیغمبر په طریقو کول د دې ټول شیزونو خپل فضایل لاغل دي کله وزر په وجه د سنت دیار لسو کې صفات شي انسان ګناګاری گنا او دسی کیږي البته بار بار پر خودو سبا انسان ګناګاریږي لہذا د دې سنت اهتمام پکار دی او دس کی واجب اشیاء نشته مستحبات پکې دي یو مستحب دا دی چې د وخت نو مخ کی او دس کول تیار اوسېدل بلکې مسلمان نه پکار دي چې پار ټیم کې او دس کې تیار اوسېږي هغه چاته بیماری او دس نه ټینګيږي نو بیا دی هغه د مونږ نږدې وخت کې وکي نور مستحب دار چې وختي نه او داس وشي ونیم بجا مونږ دی یو بجا او داس وشي انسان خپل رب ته په مسله کې خشوع زوس مزيس دویم قبله ته رخ کول دا مستحب دي دریم هر اندام چې انزي نو دا کلمه دی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سلورم د خی طرف نه انزل د هر اندام پنځم خسولول شپږم ک غوتمه په لاس باندې او تنگ نه نو حرکت دی ولور کی خدا حرکت لازم نه دی او کچرته تنگ نو بیا حرکت ورکول لازم دی وم دا 10 اندامونه چینزي نو مبالغه دی پکې کوي دا کم حدود چې مقرر دي په شریعت کې د دین زیات دي اتم لمده ګوته دا وړه ګوته دی په غوږ کې داخلي نه هم د 60 مسح کول لسم پاتې شوی وبدي ودرېږي ودیسکی یو لسم دا 10 نه بعد دی دعا وای دولسم د چانه د مدد غستونه بغیر او داس دی وکی په خپل باندې مدد دی پکې د چانه نه دی لسم وبدي نه ضایع کوي او کبدی مستحبات کې انسان ته وزرین واغه دا پری خودش لکه انسان معذور دی تبل نه مدد اغستېش په او داس کې بیا په خپل باندې او داس کول مستحب دی بهتر دار چې مدد دبل نه وانه لیو کو وزرین وزر کې بیا رسکی پنځم نمبر دا او داس په اخره کې ودا دعا وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سنن الترمذي جلد اول صفحه 3 باب فيما يقال بعد الوضوء زګوای ورکوم چې الله واحد لا شریک دی دا غس څوک شریک نشته زګوای ورکوم چې محمد د الله رسول او بنده دی الا ما پاک وګرځي الا ما د توبه کوونکو نو وګرځي اللهم صل على سيدنا وسردارنا